فوج خپل په ځایو کې ناست دی سلیمان خېل قوم هغه دپاره ګډونونه سنبال کړي دي که بیا دا فوج د دا قوم زموږ خوشحاله ولې نه خوشحاله کېږي په دې نه خوشحاله کېږي چا د فوج دا سر نه دی خلاص کړی تاسې وینئ پلانکي ګورنر سره ملاقات وکړئ پلانکي سره دا راشي څوک چې دا ټیکهداران دا ګورنر صاحب دا راوکړه هغې ورک دلته ټویل راوکړه دلته دا راکړه دلته دا راکړه انشاءالله دغه ځوانان به تاسې بې وینئ خدای کول دغه ملاقاتونه به کوي د هر چا سره د هر هغه شی به راوړي چې د قوم د فایدې دپاره وي د قوم نوم نشان دپاره وي سلیمان خېل قوم ته ګورمنټ ډېر حیثیت ورکوي سلیمان خېل قوم د ګورمنټ دونه خدمتونه کړي پاک فوج نه دي کړي لکه سلیمان خېل قوم چې کوي زه دلته کېدی سي ایجنسیانې ولاړې دا رپورټ وړي موږ هغه ته زه دا وایم څه لحاظه د خدای دپاره دا سلیمان خېل قوم باندې رحم وکړئ دا سلیمان خېل قوم پاکستانی دی که دا سلیمان خېل قوم د هغه باوجوده څوک تنګ کړي نو بیا دا سلیمان خېل قوم خپل حقوق دپاره هر څه کوی سي دا موږ ګورمنټ ته وایو موږ پاکستانیانو موږ 23 مارچ پروګرام جوړو د پاکستان دپاره 14 اګست پروګرام جوړو ملا صاحب که چا وویلې زموږ ورور وویلې زموږ په زړه کې د پاکستان جنډه ده بلکل موږ پاکستان جنډه دومره قدر کوو لکه خپل د یو ډېر ښایسته د یو ډېر محترم شیغه کوو تر هغه زیات د پاکستان د جنډې خیال کوو نو پاکستان دا څوک چلی هغه دې د دا قوم سره دغه خیال وساتي که نه ساتي بیا نو هر انسان ته خپل حقوق دپاره جنګ کوم پکار دی که نه وکړي الله به د هغه د عذابه بیا نه خلاصوي وسلام ډېره ډېره مهرباني کور ودار ډېره مننه